د انجمن تاجران نمایندگان او د مختلفو قبایلو مشران د سیاسي جماعتو قائدین نن په د آل پارټیز کانفرنس کې دوی له موږ سره شمولیت وکړي. زه اول د واره د هنوړک د ولس له طرفه د دوی شکریه ادا کوم چې د نن په دغه پیښه پر دا حادثه باندې دوی له موږ سره غمجن او دغه سره له موږ سره پریشان دي لکه څنګه چې د هنوړک ولس څه طرح پریشان دی. زه د دوی هر یو پردن شکریه ادا کوم. له هغه سره سره د نن په د آل پارټیز کانفرنس کې د هنوړک د طرفه څخه درې غټي مطالبې سره دست چې په هغه کې اوله مطالبه چې دا وخت زموږ 4 شهیدان او 6 زخمیان او 11 ځوانان چې کوم لاپته دي، اوله مطالبه زموږ دا ده چې دغه 11 کسان دا د ریاست ذمہداري ده چې زموږ دغه 11 کسه په حفاظت باندې را بازیاب کی او دغه کسان په سلامتی سره خپل کورو ته راورسېږي، ځکه چې تر څو پورې دا نه راغلي زموږ ګرده علاقه چې د هغه پریشانه ده. د دې هر فرد دپاره اوس تازه اطلاع دا راغلې چې نن دوی اپریشن شروع کړی و او د هغه بعد چې څنګه سر ماښام اوسو اوس د ملګرو دغه دی چې دوی را روان سوي دي، هغه اپریشن یې رکاو کړی دی. بیا شپه بیا هغه کلی بیا د الله په اسرا پر خپل مدد چې دی هغه بیا پاته. لہذا دغه اوله مطالبه چې هغه کسان چې تر اوسه پورې د هغو یو احوال نسته چې آیا دا ژوندي دي یا خدای نخواسته شهیدان سوي دي یا دا چیرې دي، تر اوسه پورې موږ ته په دا باره کې یو اطلاع نسته. دویمه مطالبه زموږ حکومت ته دا وه د دوی وخت راغلی و چې کم دغه عناصر چا په کم نامه باندې دي خو موږ ودغته مسلط شده مسلح جتې ورته وایو، چا که هر نوم ورکول سي زموږ دغه غرونه زموږ د آس پاس علاقې دا د له دې څخه صفا سي، هغه ریاست ښه په پوهېږي څه طرح دا صفا کولی سي. لہذا دا نه د ولس ذمہواري ده نه د قومو ذمہواري ده چې دا به راځي دغه خلک به له دا علاقه به چې صفا کوي، دا د ریاست ذمہداري ده. لہذا د آل پارټیز کانفرنس او د دې ولس په ذریعه موږ و ریاست نمایندگان چې راغلي وو و هغو ته بیا دا پیغام ورکوو چې باید دغه خلک څخه د زموږ وطن د آس پاس څه علاقې دي هغه ځینې صفا کړي. درېیمه مطالبه د دهاني د ولس او د کمیټۍ هغه دا وه چې با اختیاره سړی، ځکه نن افسوس خبره دا ده چې دلته کسان راځي لیکن د هغو سره یو اختیار نه وي. زموږ مجلس به پر غټه سطح د با اختیار خلکو سره به موږ کوو او هغو ته به موږ خپل مطالبات پرېږدو. دا د هني د ولس مطالبه ده. نو آل پارټیز کانفرنس د دې درو سرو مطالبو زموږ حمایت وکړي. موږ پر دې باندې د دوی شکریه ادا کوو. د آینده لای عمل لپاره موږ دوی زموږ هر حمایت یې کړی دی چې کومه لای عمل تشکیل کړه په هغه کې به موږ له تاسو سره ملګري یو. لہذا موږ 3 ورځې انتظار کوو دا د خپل مطالباتو ګورو چې تر څو پورې پیشرفت پر کږي. له دغه بعد زه د آل پارټیز کانفرنس چې دلته کم قیادت موجوده وو و هغو ته موږ خواست وکړي چې تی به خپل د مرکزي قیادت سطحي اکابرین سره له خپله ورکره به دغه پنډال ته راولئ. درېیمه ورځ بعد بل سبا 4 بجې سبا نه بل سبا 4 بجې دلته به دغه په هغه کې به بیا موږ ګورو د آینده د لای عمل چې څه وو
جلسه عام وي د بوت په ورځ پر 4 بجې باندې بدلته او په هغه کې به د پارټیان خپل د مرکزی قیادت د سطحي دغه پکې شاملې پدا کې په هغه کې به بیا موږ ګورو بیا به د آینده لایعمل و د ولسته او د علاقې ته دا وجدو دغه زموږ مجلس دی دا د نن د آل پارټینز کانفرنس دغه پریکړه وه الله د پر دې باندې موږ ته مدد راکړي او درنه چې کومه ده درنه جاري ده درنه دا جاري ده دا موږ حکومتي وفد هم دغه خبره کړې ده د آل پارټیز کانفرنس د څو پورې موږ د مطالبات نه منل سوي دغه درنه به دلته جاري وما علینا الا البلاغ المبین ډیره مننه دلې دا ملګري ګرد کښېنې دلته مشران دي سپین ږیري دي نو ټول پارټیان کارکنان دي